ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ټول وړاندې زما د پاره او بیا د اهل علاقه د ګندف د کلی ولاو د پاره اور سره د جامعه دارالسلام اهل حدیث د انتظامیه او د دې د اداره چلوونکو والاو د پاره لوی د شرف د سعادت مقام او د خوشحالۍ ځای دی چې داسې یو دینی پروګرام او اجتماع په مناسبت باندې موږ او تاسو دلته راجمع شو الله رب العالمین دې دا زموږ او ستاسو ناسته د دې کلی والاو د پاره او د دې جامعې د پاره د سعادت او د کامیابی او د ښه پیل او د ابتدا سبب وګرځي دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی څومره چې د قرآن او سنت او د دې د زده کړې او د ښودنې سره او د قرآن او سنت د اشاعت سره او د قرآن او سنت دعوت سره څومره خلک چې په زړه کې مینه لري او د هغې خواهش دی د سره رغبت وي د ډېر وخت نه د هغې په زړونو کې دا تمنا وه دا طلب او ارزو وه دا خواهش و چې په دې علاقه کې داسې یوه اداره موجود وي چې خالص د قرآن و سنت داعیان په قرآن و سنت په دې پاک او سپېڅلې عقیده باندې سنبال دعوت چلوونکي علماء کرام دا دې ټولنې ته معاشرې ته وړاندې کړي او الحمدلله ثم الحمدلله چې دغه سعادت دا د نیکبختۍ مقام د ګندف د کلي والاو لپاره او د دې جامعې د بنیاد اخوتونکو لپاره دوی ته نصیب شو. الله دې د دې د
محنت او مشقت او دغه اراده قبول او منظور کی نو ازکه چې په دې دنیا کې الله رب العالمین ته چې د ټولو نه نږدې کوم شی دی هغه د الله رب العالمین کتاب دی په دې ټول کائناتو کې کوم نظر دوړاو کو وګورو اخوا دیخوا نو ډیر زیات الله رب العالمین ته نږدې او قریب ترین څیز هغه موږ او تاسو ته الله را نصیب کړی دی چې هغه د الله کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او د همغه خدمت په خاطر باندې موږ او تاسو دلته راجمع شوي یو او دغه شان د دې لپاره هر چا ته د دعوت دی د تنبیه ده د یاد دهاني ده د تذکیر دی چې د قرآن او سنت سره خپل تعلق او رشته د مضبوطه قایم او کلکه وساتي تر مرګه پورې که د قرآن او سنت د ښودلو بل ته رسولو په ذریعه وي که د قرآن او سنت د زده کولو په ذریعه وي د قرآن او سنت د رابللو په ذریعه وي او دارنګه د قرآن او سنت د ادارې قائمولو په ذریعه وي او څوک چې داسې ادارات چلوي او دا خدمت په غاړه اخلي د هغې حوصله افزایي په ذریعه وي هغې سره د مرستې او د مدد کولو په ذریعه وي نو دا ټولې رشتې الله رب العالمین ته محبوب دي خوښې دي او په دې طریقې سره به الله رب العالمین دا خلکو هغه سعادت او نیکبختي او خیرونه او برکتونه چې په قرآن او سنت کې الله یې خیر هغې ته ضرور نصیب کوي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د دې جوګه او مستحق وګرځوي نو زه خپل کلماتو ته په دې ځای باندې اکتفا کوم اختتام ورکوم او باقاعده د دې بابرکت مجلس د شروع د افتتاح لپاره د قرآن کریم د یو څو مبارکو آیتونو د لوستلو لپاره قاری سیف الله صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او دا مجلس د الله رب العالمین په کلام باندې شروع کړي قاری سیف الله صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا ولكن رسول الله
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون